बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन मुंगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स के टॉपिक डिस्कस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टार्क जमंग टॉपिक नंदे टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दी मतलब दारा ची द टार्क और द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पमेंस की रिलेशनशिप सरे दी पखपल में इसके ताल्लुक सरे टार्क को तासु द मखकिन द 9 क्लास ना पेज ने ची टार्क से शेरे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुंग डिस्कस को ची मोमेंट ऑफ इनर्शिया से शेरे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया न मखकि मुंगा लीनियर इनर्शिया डिस्कस को ची लीनियर इनर्शिया से तवई बेब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस को ची तासु कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओपे जरी बेब द टार्क सर दी मुंगा ताल्लुक स्टडी को लेशु मुंगा इनर्शिया से तवई द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट change in its state of rest or motion da matter haga property da the object haga property da to resist da غیر سکی مخالفت پیش کی رکاوٹ پتہ پیش کی change in its state چې کله دی په state کې ته change راولي په حالت کې تبدیلی راولي نو دا ورته د تبدیلی ته مخالفت پیدا کوي دغه تبدیلی ته دا رکاوټ پیدا کوي دغه رکاوټ ته دغه مخالفت ته د state په change کولو کې دې ته موږ سوایو انرشیا وته وایو او یا ورته لینیر انرشیا وته وایو بیسیکلی موږ چې دا سره ضد ده انرشیا څه ته وایي ضد د څه خلاف ضد ده د state نه change کولو ضد چې دا ول state change کې ته ول حالت change کې نو دا دی حالت change کول نه غواړي د حالت نه چینج کولو د موشن نه چینج کولو ضد ته موږ سوایو انرشیا ورته وایو څه مثال به ولو فرض که زموږ سره دا یو بلاک دی او دا یو وړوکی بلاک دی او د دې مقابله کې یو بل بلاک دی فرض که ته په دې باندې 10 نیوټنه قوت اپلای کړي نو ته په دې کې مومنټ پیدا کولی شي معمولي غونته کې د دې حالت چینج کولی شي خو که فرض کا ته په دې غټ بلاک باندې 10 نیوټنه قوت اپلای کړي د دې د حالت چې تا چینج کولی شي په څومره په دې قوت باندې دومره حالت د دې نشي چینج کولی نو که فرض که ته وایې چې دا باډي زه موو کړم نو په دې باندې په دې 10 نیوټنه قوت باندې چې په دې باډي کې ته مومنټ پیدا کولی شي نو په دغه 10 نیوټنه قوت باندې په دې کې نشي پیدا کولی ولې نشي پیدا کولی د دې مطلب دا شوی نه موږ وایو چې دا څه شی د حالت چینج کولو ته چې کوم دا ضد کوي کومه رکاوټ ورته پیش کوي د دې چې دا حالت چینج کوي نو دا به ورته څه چینج کوي دا به ورته رکاوټ پیدا کوي دا به ضد کوي د هغې د خپل حالت ته چینج کولو اوس د دې حالت سره دا په ریسټ کې را چې دا ته په موشن کې راولي نو ته دا ریسټ حالت یې چینج کې نو ته چې دا حالت چینج کې نو دا یې چینج کول نه غواړي اوس دا چې دا چینج کول نه غواړي دغه حالت نه چینج کولو ته موږ څه وایو انرشیا ورته وایو لینیر انرشیا ورته وایو اوس ګورئ د دې حالت موږ په اسانه چینج کولی شو خو د دې حالت موږ په اسانه سره نشو چینج کولی یعنې په دې کې موږ موشن په اسانه پیدا کولی شو ځکه چې د دې حالت سره ریسټ دی دا په ریسټ کې ده چې موږ د حالت چینج کوو دا به موږ په موشن کې کوو په دې کې اوس موږ په اسانه سره موشن پیدا کولی شو او په دې کې په اسانه سره موشن نشو پیدا کولی ولې ځکه چې د دې ماس کم دی د دې ماس کم دی او د دې ماس سره ګریټر دی د دې ماس سره لارج دی نو چې کله دې مطلب دا شو چې د مومنټ اف انرشیا ډیپینډ په څه باندې شو په ماس باندې شو چې د کم آبجیکټ ماس یې وایي د هغې حالت چینج کول به ګران وي نو چې حالت چینج کول یې ګران شو د دې مطلب دا شو چې د دغې باډي لینیر انرشیا څه شوه سیوا شوه دغه شانتې که فرض کوو زموږ سره یو سایکل را روان دی او دا سایکل چې کوم دی دا موشن کوي او دې سپیډ دی 10 میټر پر سیکنډ او بل طرف ته زموږ سره یو غټ ګاډی را روان دی غټ جیپ را روان دی ډاټسن را روان دی او د دې سپیډ هم دی 10 میټر پر سیکنډ د دواړو سپیډ یو شانتي دی د دواړو کې موشن سټیټ یو شانتي دی اوس که فرض که موږ ته ودرېږو چې دا منې کوو دا موږ سټاپ کول غواړو د دې د موشن سټاپ کول غواړو د دې د حالت چینج کول غواړو د دې حالت سره موشن دی او موږ په ریسټ کې راوستل غواړو او دلته که دې ته ودرېږو په دې باندې په لاس باندې قوت اپلای کوو د کمې ودرول به موږ ته اساني د کمې حالت چینج کول به موږ ته اساني لازمي خبر دا چې دا سایکل موږ په اسانه سره سټاپ کولی شو د دې حالت موږ په اسانه سره چینج کولی شو ولې چې سایکل ماس کم دی نو چې د کوم څیز ماس کمی د هغې مومنټ اف انرشیا به کم وي د هغې حالت چینج کول هغې حالت موږ په اسانه سره چینج کولی شو بل ته د دې ګاډي ماس سیوا دی نو چې ماس سیوا شو نو دې حالت موږ نشو چینج کولی نو موږ وایو چې مومنټ اف انرشیا ډیپینډ په څه باندې شو د لینیر انرشیا ډیپینډ په څه باندې شو په ماس باندې شو نو موږ وایو چې انرشیا څه شی دی د حالت چینج کولو ته چې دا میټر د آبجیکټ کم رکاوټ پیدا کوي
کم مخالفت ورته پیدا کوي دغه مخالفت تم سو انرشیا وته وایو خو دا کم قسم موشن ته دا چې کوم موشن موږ ډسکس کړو دا لینیر موشن دی ان دې مطلب دا شو چې لینیر موشن ته کم آبجیکټ رکاوټ پیدا کوي دغه تم سو لینیر انرشیا وته وایو یا په یو باډي کې موږ لینیر موشن پیدا کول غواړو او دا آبجیکټ چې د لینیر موشن ته کم رکاوټ پیدا کوي چې لینیر موشن پکې ته پیدا کوي نو هم ورته دا رکاوټ پیدا کوي او چې کوم لینیر موشن پکې ته سټاپ کوي نو هم ورته دا رکاوټ پیدا کوي دغه پراپرټی ته د میټیریل آبجیکټ موږ لینیر انرشیا وته وایو اوس که پرس کړه دی په مقابله کې موږ راشو روټیشنل موشن ته چې روټیشنل موشن ته راشو نو اوس موږ وایو چې مومنت اف انرشیا څه شی دی مومنت اف انرشیا مالي کله ډیفینیشن چې د پراپرټی اف ان آبجیکټ دا د آبجیکټ سره پراپرټی ده to resist چې دا څه کوي مزاحمت افر کوي ستا change and its rotatory motion ته rotatory motion ته چې کم سیز څه کوي کم پراپرټي د میټر څه پیش کوي رکاوټ پیش کوي روټیشنل موشن ته دغه پراپرټي ته موږ وایو مومنت اف انرشیا وته وایو لکه فار ایگزامپل زموږ سره یو آبجیکټ دی دا یو آبجیکټ دی او دا آبجیکټ دا یو باډي ده ما پر رسۍ کې وتړله او دا زه په دې سرکولر پات کې روټیټ کول غواړم زه په سر اپلای کوم قوت په اپلای کوم چې قوت اپلای کوم نو کپرس که زما سره یو وړوکی آبجیکټ دی دا آبجیکټ دی دا به زه په اسانه سره روټیټ کولی شم که دا زما سره یو غټ آبجیکټ دی دا په اسانه سره روټیټ کولی شم نو اوس لازمي خبرداره چې وړوکی کاڼی زه په رسۍ کې وتړم نو دا په اسانه سره روټیټ کولی شم نو چې زه په اسانه سره روټیټ کولی شم د دې دا روټیشنل موشن په دې کې زه روټیشنل موشن په اسانه سره پیدا کولی شم او دا په شان د کپروس که دا په تیزۍ سره روانې ده دا روټیشنل موشن کوي او چې روټیشنل موشن کوي او زه دا موشن سټاپ کول غواړم نو کپرس که د کم آبجیکټ دا ماس چې وړوکی دی وړوکی سپک ماس دی نو د هغې موشن زه په اسانه سره سټاپ کولی شم د هغې په موشن کې په اسانه سره زه چینج راوستی شم ځکه دا اوس کم قسم موشن کوي روټیشنل موشن کوي او دې په مقابله کې پرس زما سره یو 20 kg دا پرس که 1 kg ماس دی او دا 20 kg ماس دی او رسۍ لینت زموږ سره یو شانتي دی نو چې د رسۍ لینت یو شانتي دی او دا 20 کیلو دی دا 1 کیلو دی دواړه زه توهم په سرکل کې توهم چې په سرکل کې توهم د کم یو سټاپ کول باساني د دې 1 kg سټاپ کول باساني د دې مطلب دا شو اوس روټیشنل موشن کوي په دې روټیشنل موشن کې چې دې چینج راولم د روټیشنل موشن کې چینج راوستو ته چې دا میټیر د آبجیکټ کوم رکاوټ پیدا کوي کم مزاحمت ته پیدا کوي دغه مزاحمت ته موږ مومنت اف انرشیا وته وایو د دې مطلب دا شو چې مومنت اف انرشیا د سمال آبجیکټ لپاره څه شوه کم شوه او د لار باډي لپاره څه شو مومنت اف انرشیا سیوا شوه ان د مومنت اف انرشیا ډیپینډز هم سره په ماس باندې دی موږ چې د مومنت اف انرشیا ډیپینډ یو په ماس باندې شو چې کم لارج ماس والا آبجیکټ د هغې مومنت اف انرشیا به سیوایي خو د مومنت اف انرشیا بل ډیپینډ په څه باندې شو اوس ګورئ تاسو سوچ وکړئ که فرض که زما سره 1 kg ماس دی 1 kg ماس په دې کیس کې دی او 1 kg ماس زما سره په دې کیس کې دی خو زما سره دا 1 kg ماس ما په رسۍ کې چې کوم تړلی د هغې رسۍ لینت زما سره 1 میټر دی د رسۍ لینت زما سره 1 میټر دی او دا زه په 1 میټر رسۍ کې توهم دا زه په اسانه سره روټیټ کولی شم یعنې په دې کې زه موشن روټیشنل موشن په اسانه سره پیدا کولی شم او که فرض که بیا زه ودرول غواړم نو دا ودرول په اسانه باندې شم خو که فرض که بل زما سره 1 کیلو ماس دی او د هغه 1 کیلو ماس ما په 15 میټر رسۍ کې وتړو هغه رسۍ د دې ځای کې نه واله هغه ځای پورې رسېدله نو چې هغې رسۍ لینت سیوا دی نو که فرض که زه دا روټیټ کوم د هغې توهل به ماته صحیح ګران به وي او بل طرف ته که فرض که دا په موشن کې راشو زه یې ودرول غواړم د هغې ودرول به هم ګراني ځکه چې د دې رسۍ دا لینت سیوا شو چې رسۍ لینت سیوا شو مطلب دا چې په کم سرکل کې تاویږي د هغې ریډیس سیوا شو مطلب دا شو چې د دې مومنت اف انرشیا ډیپینډ بل په څه باندې شو د دې ډسټنس باندې شو فرام د ایکسس اف روټیشن نو موږ د مومنت اف انرشیا بل ډیفینیشن دا هم کولی شو چې د پروډکټ of mass and the square of distance from the axis of rotation from center from the axis of rotation
زموږ سره د دې بل ډیفینیشن دا راوتلو چې مومنت اف انرشیا موږ ډینوټ کوو په آی باندې سمانی په آی باندې ډینوټ کوو او دا به زموږ سره برابري it is the product of mass and sphere of distance from the axis of rotation دا د mass او د دې کوم ځای نه چې موږ دا روټیټ کوو دا باډي دې ځای نه روټیټ کوو د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې دا کومه ډیسټنس چې دا د دې چې موږ سپیر وارو د دې دوه پروډکټ تبا موږ مومنت اف انرشیا وایو د دې مطلب دا شو چې د مومنت اف انرشیا د مومنت اف انرشیا ډیپند خو یو په دې ماس باندې شو چې کپرس کدا ماس لارجو ماس سیواو نو د دې کې با موشن پیدا کول هم ګرانی یعنی انګولر موشن به پیدا کول هم ګرانی خو دا انګولر موشن سټاپ کول به هم ګرانی موږ چې کله موږ د انګولر موشن کې چینج راولو یعنی دا موشن یا سټاپ کو یا کمو یا د انګولر موشن سیوا کو نو دغه چې دا object کم رکاوټ پیدا کوي دغه رکاوټ تم سوی مومنت اف انرشیا وته وي اوس ګوره دې ډیپند په ماس باندې شو دا ماس سیوای نو دې دا انګولر موشن ویلاسټي سیوا کول هم ګران شو او کپرس کا سیوای نو کمول هم ګران شو بل طرف ته موږ چې دې ډیپند په څه باندې شو په دې آر باندې شو ډیسټنس فرام د سنټر او دې روټیشنل آبجیکټ په منځ کې چې کومه ډیسټنس تا دا غي سکوير ته ان ډایرکټلی پروپورشنل وي نو په دې باندې هم ډیپند کوي لکه تاسو ما مثال درکو چې زموږ سره یو کیلو ماس ته موږ په وړو کې رسۍ کې تړلې اپا کې روټیټ کوو کپرس کې دا ماس موږ راوستو په غټ رسۍ کې موتړو پای کې روټیټ کوو بیا پاکي دا غي روټیشنل به موږ ته سي هغه ویلاسټي چینج کول به موږ ته ګراني ک ویلاسټي کمو او ک ویلاسټي سیوا کو نو دوه به موږ ته ګران دی اوس راځو د یو زموږ سره میتھمیټیکل فارم راغی I = mr سکوير دا زموږ سره د مومنت اف انرشیا لپاره میتھمیټیکل فارم راغی اوس راځو چې د یونټ په سي د دې یونټ پر راځي ماس یونټ ته کیلوګرام او د r یونټ ته میټر نو کیلوګرام میټر سکوير as the unit of moment of inertia اوس ګورو چې دا ویکټر کوانټیټي دا سکیلر کوانټیټي دا نو it is a scalar quantity دا زموږ سره scalar quantity دا زموږ سره د میتھمیټیکل اکویشن راغی د زموږ سره یونټ راغی په سیسټم انټرنیشنل کې د یونټ ته کیلوګرام میټر سکوير او دا زموږ سره سکیلر کوانټیټي دا اوس موږ ګورو چې د ټارک سره ریلیشن سره د دې او د ټارک په منځ کې تعلق سره دا موږ میتھمیټیکل فارم بار اواسو چې د ټارک او د مومنت اف انرشیا په منځ کې ریلیشنشپ سره اوس موږ ډیسکس کوو چې د ټارک او د مومنت اف انرشیا په منځ کې ریلیشنشپ سره مومنت اف انرشیا موږ ډیفاین کړل چې دا انګولر موشن تا چې کم resistance د میټر پراپرټی چې انګولر موشن ته چې کوم resistance افر کې انګولر موشن کې چې سټیټ چینج کول ته کوم resistance افر کې دغه ته موږ مومنت اف انرشیا ول او دغه میتھمیټیکل فارم موږ ویلو پرس د زم سره یو باډي دا یو لایټ راډ موږ واغستو یو لایټ راډ دی او د لایټ راډ په دې ان باندې د سی راډ د دغه ماس نه ہونے کې برابر دی ماس دغه نیگلیجیبل دی او دغه موږ یو سمال آبجیکټ واغستلو او په دې باندې موږ فورس اپلای وکړو په دې ډایرکشن کې موږ په دې باندې فورس اپلای وکړو چې په دې ډایرکشن کې موږ په دې باندې فورس اپلای وکړو او دا راډ د دې پوینټ نه غیر چا پیره روټیشن کولای شي اوس چې کله موږ په دې ډایرکشن کې موږ په دې باندې فورس اپلای وکړو اوس دا فورس وسه کار کوي دا چونکی د راډ د دې آبجیکټ د کم آبجیکټ نه دا راډ زموږ سره یو ان پوینټ شو په دې باندې دا په بل ان باندې زموږ سره دا small object سره کنیکټ دی که په دې باندې فورس اپلای کوو نو دا آبجیکټ پر دې پوینټ نه غیر چاپی نه سکی روټیشن وکړي او دغه ټرنینګ افیکټ تا موږ سویلو ټارک ویلو موږ چې کله په باډي باندې فورس اپلای کوو او دا باډي څه شي دا ټرن شي the turning effect produced in a body due to applied force is called torque or the torque موږ دا mathematical formula T is equal to R cross F یعنی دلدی radius vector یعنی تم position vector یا ته moment arm ته وایو د دې moment arm او د دې applied force د دې دوه کراس پروډکټ هم سوې ما ټارک ته ویلو او بیا موږ مزید ویلو چې R F sin theta چې موږ دا کراس پروډکټ ته او کراس پروډکټ زم سره صحیح دا R F sin theta برابرۍ زم سره د ټارک میگنیټیوډ راغی چې R F sin theta اوس که پرس کا زه دې سیټ میگنیټیوډ وارم په میگنیټیوډ کې زه د ډایرکشن ذکر نه کوم ډایرکشن زم سره سره شي میگنیټیوډ R F sin theta اوس که پرس کا د R او د F په منځ کې انګل زم سره سره شي 90 انګل راشي
نو موږ دلته څه پټ کو sin 90 او sin 90 زموږ سره برابر د صحیح sin 90 زموږ سره برابرۍ د 1 نو زموږ سره 90 قیمت په سره شي 1 نو r f پر راشي نو ټارک از ایکوال ټو r f دا ایکویشن زموږ سره راغی اوس موږ ګورو چې د دې ټارک او د مومنت اف انرشیا په منځ کې ریلیشنشپ سره د مومنت اف انرشیا موږ میتھمیټیکل فارم ولې چې I باندې ډینوټ کوو دا بر سره برابرۍ r سکویر m یا mr سکویر اوس وګورئ اکارډینګ ټو نیوټن سیکنډ لا د نیوټن سیکنډ لا مطابق f زموږ سره څه برابرۍ د ma برابرۍ f is equal to ma نو اوس ګورئ د پدې کې پټ کې زموږ سره ټارک په برابر شي د r د f په ځای پټ کو ma ټارک is equal to r ma اوس تاسو د لینر acceleration او د angular acceleration باندې کوم تعلق ویلو چې a is equal to r alpha موږ دا equation ویلو چې this is the relation between linear acceleration and angular acceleration د دې a په ځای باندې قیمت پټ کولای شم چې torque is equal to r m او دې په ځای لیکل شم چې r alpha اوس تاسو وګورئ torque is equal to اوس دا r ضرب r چې کله ضرب وکړو څه به راشي r سکویر به راشي او دا راشي m او الفا اوس تاسو دې ایکویشن ته وګورئ دا زموږ سره څه شو r سکویر m او r سکویر m یا m سکویر r دا زموږ سره څه برابرۍ د مومنت اف انرشیا برابرۍ نو څه وګورئ زموږ سره r سکویر m او الفا نو ټا از ایکوال ټو دا سره شي I نه مطلب مومنت اف انرشیا n ټو الفا نو دا زموږ سره د ټارک او د مومنت اف انرشیا په منځ کې ریلیشن راوتلو چې ټارک از ایکوال ټو I الفا I نه مطلب مومنت اف انرشیا او الفا زموږ سره لینیر زموږ سره انګولر ایکسلریشن دی زموږ سره د ټارک او د مومنت اف انرشیا په منځ کې سره ریلیشن راوتلو چې ټارک موږ چې ټارک برابر د څه شو ټارک از ایکوال ټو I الفا where I is the moment of inertia and alpha is the angular acceleration. So it means that the product of moment of inertia I and the angular acceleration alpha of a body gives the magnitude of torque acting on it. In the torque or the moment of inertia په منځ کې زموږ سره ریلیشن دا راوتلو چې کله په یو باډي باندې څه وشي ټارک اپلای شي the torque په زموږ سره د مومنت اف انرشیا او د انګولر ایکسلریشن د پروډکټ برابرۍ که تاسو سوچو کې موږ په تھرډ چپټر کې ایکویشن ویلو چې f is equal to ma اوس یاد ساتئ چې په دې ایکویشن کې زموږ سره دا د دې ایکویشن د لپاره انګولر انالاګ زموږ سره دا ایکویشن دی دا زموږ سره دا ایکویشن دی انګولر انالاګ دی یعنی کم کردار چې په لینیر موشن کې فورس ادا کوي په لینیر موشن کې فورس څه کردار ادا کوي لکه فورس په یو باډي کې ایکسلریشن پروډوس کوي نو اقا کردار په انګولر موشن کې ټارک ادا کوي ځکه چې ټارک هم په باډي کې ایکسلریشن پیدا کوي کم ایکسلریشن انګولر ایکسلریشن کم کردار چې په لینیر موشن کې ماس ادا کوي دې ماس ته موږ لینیر انرشیا وته وایو یعنی چې د کم باډي ماس سیوای دا غي انرشیا به سیوای انرشیا به ولې سیوای دا غي سټیټ چینج کول بګرانی که په موشن کې دا غي سټاپ کول بګرانی او که په ریسټ کې دا غي روانول بګرانی یعنی کم کردار چې په لینیر موشن کې ماس ادا کوي په انګولر موشن کې هغه کردار مومنت اف انرشیا ادا کوي ځکه چې د کم آبجیکټ مومنت اف انرشیا سیوای دا غي روټیټ کول به هم ګرانی او چې کله روټیشنل موشن کوي دا غي سټاپ کول به هم ګرانی د په شان کې کم کردار چې په لینیر موشن کې ایکسلریشن ادا کوي هغه کردار په انګولر موشن کې انګولر ایکسلریشن ادا کوي دا زموږ سره دا ایکویشن د لینیر موشن هغه انګولر انالاګ شو زموږ سره ټا از ایکوال ټو I الفا f از ایکوال ټو ma خو دا زموږ سره ټارک راووتو د یو سنگل پوینټ ماس لپاره لکه فرض کړه زموږ سره یو پوینټ ماسي سمال ماسي او د یو راډ سره اٹیچ او دا موږ په یو سرکل کې څه کوو روټیټ کوو نو په دې کې چې کم ټارک پیدا کیږي نو ټارک په زموږ سره برابرۍ I الفا دا زموږ سره د یو سنگل پوینټ آبجیکټ لپاره د ټارک او د مومنت اف انرشیا په منځ کې ریلیشنشپ راووتلو اوس موږ ډسکس کوو مومنت اف انرشیا اف ا ریجډ باډي مخکې زموږ سره یو پوینټ باډي
موږ یو پوینټ واغستلو او د هغې موږ مومنټ اف انرشیا او د هغې د مومنټ اف انرشیا او د ټارک په منځ کې موږ ریلیشن سټډي کوو. اوس که فرض کړو زموږ سره دا یو ریجډ باډي ده او دا ریجډ باډي د دې پوینټ نه غیر چاپیره ایز ا هول باډي روټیشن کوي. اوس د دې باډي په زموږ سره مومنټ اف انرشیا سي او د دې د مومنټ اف انرشیا د ټارک په منځ کې به ریلیشن سي. اوس ګورئ دا ریجډ باډي فرض کړو زموږ سره دا په وړو وړو پارټیکل کې موږ ډیوایډ کړو چې یو زموږ سره د دې ماس شو m1 بل ماس m2 بل ماس m3 and large number زموږ سره په دې کې څه شي واړه واړه پارټیکل شي او دا باډي د دې پوینټ نه غیر چاپیره روټیشن کوي چې دې باډي نه د دې پوینټ روټیشن کوي نو د دې پوینټ او د دې پارټیکل په منځ کې ډیسټنس زموږ سره څه شو دا r1 شو دا r2 دا r3 and so on پلس که زموږ سره څومره باډي پکې. اوس ګورئ زموږ سره د دې مومنټ اف انرشیا به څه شي i1 به شي i1 نه څه برابر دي r1 سکویر m1 او د دې باډي به زموږ سره مومنټ اف انرشیا i2 او څه شي r2 سکویر m2 ځکه چې مومنټ اف انرشیا موږ ډیفاین دي کړه چې اټ از د پروډکټ اف ماس اینڈ سکویر اف ډیسټنس فرام اټس ایکسس اف روټیشن چې دا به د ماس او د کم پوینټ چې دا روټیشن کوي د دې پوینټ په منځ کې چې کومه ډیسټنس د هغې سکویر چې موږ وایو د دې دواړو پروډکټ ته مومنټ اف انرشیا وایي. دغه دا ماس دا i3 شو د مومنټ اف انرشیا i3 او د ماس m3 او د دې ډیسټنس شو r3 سکویر m3 and so on. په آخر کې زموږ سره سره mn نو که فرض کړم په 1000 ټوکرو کې پوره تقسیم کړي د اخرې به سي 1000 ټوکړه بشي. دغه مومنټ اف انرشیا به زموږ سره شي in is equal to rn سکویر m. اوس که فرض کوم د ټول باډي مومنټ اف انرشیا معلومو نو هغه ته فرض کوم چې I is equal to i1 plus i2 plus i3 and in. اوس ګورئ که فرض زموږ سره i1 قیمت سره r1 سکویر m1 او دې قیمت ته r2 سکویر m2 او r3 سکویر m3 and so on. دا زموږ سره ټوټل د هر یو مومنټ اف د هر پارټیکل چې مومنټ اف انرشیا را جمع کوو نو اب ایز ا هول د ټول ریجډ باډي زموږ سره مومنټ اف انرشیا وایي. اوس دا په سمیشن پام کې لیکم زه به ولیکم سمیشن i1 से लेकर او r i स्क्वायर mi او i د 1 نه سٹارټ شي او په n پورې بشي. دا زموږ سره د ټولو چې موږ د په سم پام کې لیکو د زموږ سره اسانه طریقه دا شو چې r او په r باندې چونکې سکويري او r سم i ولیکو او m زموږ سره m1 m2 نو هغه لپاره ما i ولیکو او د i ما وضاحت وکړو چې i زموږ سره د 1 نه شروع کی او د n پورې دا زموږ سره د ټوټل د ټول باډي زموږ سره مومنټ اف انرشیا شو. اوس موږ ول چې ټارک زموږ سره برابرۍ ټارک زموږ سره برابرۍ i n2 الفا نو که فرض کومګه i قیمت زموږ سره راغی i قیمت زموږ سره راغی مومنٹ اف انرشیا کومګه دی پټ کو i1 से लेकर n तक ri स्क्वायर mi n to alpha. دا زموږ سره د ټارک او د ریجډ باډي د مومنٹ اف انرشیا په وینس سره وته یو ریلیشن شپ راووتلو. هر ټارک زموږ سره دا ټوټل مومنٹ اف انرشیا شو i نو ټارک زموږ سره i n to alpha راغی. زموږ سره دا ایکویشن راغی ټارک از ایکوال ټو i الفا یعنی دا د مومنٹ اف انرشیا د ټارک په منځ کې ریلیشن راووتل. دا زموږ سره ټاپک تاسو په یو زموږ سره د ریجډ باډي د پاره شو او بل زموږ سره د پوینټ باډي د پاره شو. نو ټارک از ایکوال ټو i الفا. This is the relation between moment of inertia and torque of a body.